بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنو وروڼو د مینو د خلوص سلامونه. دا چې کومې خبرې کوو دا زمونږ د په دې پیډر 1 چې کوم پړانګو پیډر 1 پیډر دی او پیډر 2 باندې دې باندې د لوډ شیډینګ شیډول یې چینج کړی وو ګنټه په ګنټه باندې لوډ شیډینګ و. نو د هغې په باره کې مصباح لاله او زمونږ دا کوم ملګري چې ریکارډینګ کوي امداد ورور ارشاد ورور یو کس مونږ لاړلو اکسچینج چې یاره مثال خبره زمونږ دا مسله ده او دا مخکې مونږ ته 2 ګنټې به بجلي او 1 ګنټه به نه وه. نو هغه هم ډېر لوډ شیډینګ خو برخل ګزاره پې کېدله او دا ګنټه په ګنټه چې کوي دا مونږ ته په دې کلو کې دا ډېر لویه مسله جوړه کړو، ډېر لوی تکلیف ته و. بلکې د ګرمۍ موسم هم ډېر خرابه ګرمي به وه. نو اکسچینج مونږ له په هغه ټایم کې چې کوم دی نو لکه داسې وي چې او مونږ ورته چې دا چې کومه ګنټه تاسو را پرېږدئ نو دا تش ټول ټریپینګ وي. نو په هغې کې مونږ د بجلۍ په خوند باندې پوه نه شو. نو اکسچینج مې چېرې دا ټریپینګ دا مسله خو به درله زه حل کړم، خو د لوډ شیډینګ د کمي دا مسله زما په اختیار کې نه ده. دې لپاره به تاسو پېښور ته ځئ او تاسو به چیپ سره چې کوم دی ملاویږئ. نو آن د سپاټ په موقع باندې شهزاد الدین چې کوم عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق ساتي او یوسف مومن چې کوم د بجلۍ په باره کې د ایمل خان پی دی، نو هغوی په موقع باندې ناست وو. نو موږ خپل ریکوسټ هغوی ته کېښوده چې یاره لکه مثال دې علاقې کې تاسو به زموږ نه د خلکو نه ووټ بم غواړئ، تاسو چې کوم دی لکه په دې علاقې باندې تاسو د الیکشن لړاوئ، نو دا د خلکو له چې کوم دی نو که هغوی چې داسې کار شي دا زموږ ذمهداري شوه. چیف سره موږ په دې کې چې کوم دی خپلې خبرې ترې کړو. هغوی وایي چې بس موږ ووځو هغه ډیټیل هر څه چې کوم دی د اکسچینج نه راواغېښتل او لاړل. د هغې نه وروستو هغه خدای دې بس ورسره خو کړي چې مثال خبره هغوی خوارو کړله او زمونږ د مصباح کاکا دی یا امداد ورور رشاد دی چې کوم دی نو خپله خوارو کړله. د ټولو خواری رنګ راوړل او زمونږ لوډ شیډینګ مخه زوړ شیډول ته لاړه چې 2 ګنټې بجلي وي او 1 ګنټه نه وي. نو مونږ د دغې ټولو مشرانو کوم شهزاد الدین صاحب دی یا یوسف مومن دی اشتیاق الدین دی او داسې د مصباح لاله د ارشاد ورور او د امداد ورور او دې نه علاوه هم چې کوم ملګري په دې کې تللي وي چې کوم د پړانګ پیډر 1 سره او پیډر 2 سره خصوصا تعلق ساتي، مونږ د دغه ټولو خلکو شکریه ادا کوو او الله دې وکړي چې داسې بریالي او داسې سنجیده خلک په دې معاشره کې خدای ډېر کړي. نو د دې قام چې کوم تکلیفات دي دا به کم از کم متعلقه ادارو ته وړي او متعلقه ادارو کې په دې باندې چې کوم غور هوس کوي. مونږ د دغه ټولو خلکو شکریه ادا کوو. الله دې ټول ښه او بد لري، الله دې ټول سره وکړي. مهرباني.